أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. د دې سورت نوم سورة البقره او دا با اتفاق د مفسرینو د جمهور مفسرینو دا مدنی صورت ته او با اتفاق د مکی او د مدنی چې څومره مفسرین دي د هغې ټولو دا مدنی صورت ته او په دې صورت کې 286 آیاتونه او 40 رکوګانې دي. په دې کې 287 آیاتونه دي او 40 رکوګانې دي او کلمات د دې 6221 او حروف د دې صورت 25500 دي. او دغه شانتي دا صورت ډېر مبارک صورت ته د قرآن هر یو صورت مبارک صورت ته خو لیکن فضائل د هر یو صورت بیا ډېر دي او د هر صورت بیا ځان لا فضائل دي. د سوره بقره فضیلت دا دی یو فضیلت ادا دی پر روایت کې راځي چې بکم کور کې سوره بقره ویل کېږي په هغه کور کې به جنات او شیاطین هغې ورته نه راځي. او دغه شانتي یو بل حدیث مبارک کې راځي چې سوره بقره لومبني آیتونه او آخري آیتونه دا چې څوک وایي په ده باندې به هم سحر او جادو اثر نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ماته د تورات په مقابله کې اوږده سورتونه راکړی شوي دي او د انجیل په ځای ماته د 200 آیاتونو والا سورتونه راکړی شوي دي او دغه شانتي د زبور په مقابله کې ماته د 200 نه کم آیاتونو والا سورتونه راکړی شوي دي او بیا په فضیلت سره خصوصا ماته د سوره قاف نه والا تر د اخره پورې ماته دا راکړی شوي دي سورتونه راکړی شوي دي. اووه سورتونه کم کم دي د هغې نومونه څه دي؟ په هغې کې لومړنۍ سورت سوره بقره ده، بیا سوره آل عمران دي، بیا سوره نساء ده او بیا سوره مائده، بیا سوره انعام، سوره اعراف او سوره یونس. دا اووه سورتونه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا ماته راکړی شوي دي. دا صورت په دې صورت کې یو آیات راځي چې هغې ته آیت الکرسی ویل کېږي او څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې آیت الکرسی دا چې کوم سړی د هر مونځ نه پس وایي د یو مونځ نه والا تر بل مونځ پورې به دته هر قسمه د بلاګانو او د شرونو نه به محفوظ وي. په دې صورت کې 1000 خبرونه دي
او دغه شانتي په دې صورت کې 1000 حکمونه دي او دغه شانتي په دې صورت کې د 1000 کارونه ممانعات راغلي دي چې دا 1000 کارونه به نه کوي. د دې صورت اگر چې دا په دې وخت کې د قرآن دیم نمبر صورت دی خو د دې د ټول نه اخري آیت چې کوم نازل شوی دی نو هغه هم د دې صورت دی. او دغه شانتي دا صورت چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای مفسرین لیکلي دي چې د دې صورت د هر یو آیات سره به اتیا فرشتي راتلې او دا آیات به نبی صلی الله علیه وسلم له مبارک باندې به وحی کوله. الف لام میم د دې صورت په شروع کې حروف مقطعات ما دا حرف راغلی دی الف لام میم. د دې باره کې مفسرین فرمایي چې دا صورت چې دا الف لام میم دا خو یا ځان لچې دی نو یو دا نبی صلی الله علیه وسلم او د الله رب العزت په خپل منځ کې راز او نیاز دي. دا وکي یو قول نه دیم قول دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دې باره کې بس دا حکم کړی شوی دی چې د دې علم چې دی دا سره نبی صلی الله علیه وسلم ورکړی شوی دی او دا ورته ویل شوی چې د دې تعلیم به خپل امت ته نه ورکړي. بس دا نبی صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی په خپل منځ کې راز و نیاز دي. د یو بل قول مطابق دا الف لام میم چې کوم دی دا د الله تعالی نوم دی. د یو بل قول مطابق چې د هغه قول ثبوت د بخاری او مسلم کې شته چې دا د صورت نوم دی. د هغه دلیل سره حدیث شریف کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم بعد جمعې پر ورځ باندې د سحر په منځ کې سورته الف لام میم سجده او دغه شاندي هل اتى على الانسان حين من الدهر دا دو سورتونه به د سحر په منځ کې لوستل. نو د دې حدیث نه معلومیږي چې دا الف لام میم حامیم طاسین دا ټول چې دي نو دا د سورتونو نمونه دي د یو قول مطابق. او د یو بل قول مطابق دا الف لام میم چې کوم دی غالبا دا قول ما یو پیر اوی چې د دې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د الله تعالی نمونه دي لوی نوم دی. او دغه شانته حامیم او طاسین دام چې دي نو د الله تعالی نمونه دي. او د بل روایت مطابق فرمایي چې د الف لام میم دا د الله تعالی قسم هم دی او د الله تعالی نوم هم دی. نو دا د الف لام میم او د حروف مقطعات مبارکه چې دینو تفصیلو. ورپسې دی ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا کتاب چې دی نو دا هغه کتاب دی ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ شک نشته. پدې کې هیڅ شک نشته. ذالک اسم اشاره د بعید د پاره د لری
د لرې څیز دپاره استعمالېږي. اوس دا خبره چیرې دا ذالکه چې کوم دی نو دا خو دی مونږ خدا کتاب ته یادوي، دا قرآن یادوي، نو بیا ولې چې دی نو ذالکه وروړو دا هذا یې ولې بیا ونه وروړو؟ نو دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې دا ذالکه دې نه مخکې چې دی نو مونږ یو سوره فاتحه ووي چې په هغې کې مونږ دا خبره کړې وه اهدنا الصراط المستقیم چې وښیه مونږ ته لاره نیغه. نو کومه لاره؟ نو دا ذالکه هغې طرف ته اشاره ده چې هغه قرآن هغه لاره او دا هغه لاره چې هغې ټول تفصیل چې دی نو په قرآن مجید کې الله پاک په خپله باندې ذکر کړی دی چې د هغې کومه لاره یادي چې هغه نیغه لاره ده، هغه ټول چې دی نو په دې کتاب کې موجود دي. نو ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې شک نشته فیه په دې کې، په دې کتاب کې هیڅ شک نشته. لا ریب معنی ده شک شوبه. زما مثلا په دې شیز کې دلته کې مفسرین فرمایي چې د دې نه مراد تردد دی، چې مطلب دا دی چې دا کتاب چې کوم دی نو دا د هر قسمه شک و شبهې نه پاک دی، تردد نه پاک دی. په دې کې یو لفظ هم چې دی نو ما هسې نه دی روړی یا نبي صلی الله علیه وسلم باندې ما هسې نه یې نازل کړی چې یو سړی دا خبر وکړي چې یاره په دې قرآن کې پلانکي صورت کې پلانکي ځای کې دا لفظ چې دی دا مخکې پکار یا وروسته پکار، نو په دې کې دا هم نشته، په دې کې دا خبره هم نشته. هدى للمتقین، هدایت دی پرهیزګارانو دپاره. دا کتاب دا قرآن هدایت دی د پرهیزګارانو دپاره. متقین خلک څوک دي او متقین څه ته وایي؟ په دې کې هم د مفسرینو بلا اقوال دي. د ټول نه اسان تفسیر دی بس دا شوی دی چې د متقین چې کوم تفسیر دی هغه مخکې په خپله باندې الله پاک په دې روان دوه آیاتونو کې بیانوي چې متقین دا خلک مراد دي. بعض مفسرینو دا خو د ټول نه اسان تفسیر دی او دې له چې دې ترجیح ورکړی شوې ده. دې کې یو بل قول دا دی چې متقین هغه خلکو ته وایي چې هغې ځانه د ګناه کبیره نه او د ګناه صغیره نه بچ کوي. او یو بل قول پکې دا دی چې متقین خلک هغه دي چې هغې ټول اعمال او ټول عبادات د عبادت په شانتې کوي، په هغې کې هېڅ قسمه چې دی نو هغه کوتاهي نه کوي. متقین هغې خلکو ته هم ویل کېږي. خو د ټول نه اسان تفسیر تاسو ته ما وي چې هغه دا دی چې د متقین تفسیر په خپل باندې مخکې الله پاک فرمایي الذین یؤمنون، هغه خلک چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې، هغه خلک چې ایمان لري په غیب باندې. یعنی ایمان په غیب باندې څه مطلب دی؟ د ایمان په غیب باندې څه مطلب دی؟ په غیب باندې د ایمان مطلب دا دی چې هر هغه څیز هغې ته زمونږ خواص خمسه او دغه شانتې زمونږ چې څومره زمونږ عقل او دغه شانتې زمونږ سترګې، زمونږ غوږونه، زمونږ پوزه، زمونږ غوږونه هغه اورېدلی نه شي، زمونږ پوزه د هغې خوشبو د هغې مهک محسوسولی نه شي، او زمونږ سترګې هغه څیز چې دی نو کتلی نه شي، او زمونږ خوله د هغې مزه څکلی نه شي. مطلب د دې مراد چې دی نو پټ څیزونه دي. نو پټ څیزونو باندې ایمان راوړل دا چې دی نو ایمان دی، دا چې دی نو په غیب باندې ایمان راوړل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چې کوم شریعت مونږ له راکړی دی، کوم قرآن الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په واسطه باندې مونږ ته را رسولی دی، د دې په هر یو ټکي باندې ایمان راوړل دا د هر مسلمان لپاره لازم دی او فرض دی. یؤمنون کو تاسو ته ما یو بله خبره هم کړې وه مخکې، دا خبره به کې مخکې شوې وه په تیر شوي سبق کې سورې فاتحه کې یو وخت دا خبر راغلی وه چې ایمان مطلب دا دی چې ته په یو څیز باندې
کلی طور باندې اعتماد وساته او په هغې باندې یقین وکړي. خو چې هغه اعتماد تا ته یو سړی خبر را رسي هغه غیب ورسره تعلق ساتي. مثلا د دې الټ مثال راواله، یو سړی دی او هغه تا ته وایي چې دا ما سره کپړه ده او دا سپینه ده، یا ما سره دا کپړه ده او په دې باندې تور داغ دی. نو دا خو تو ویني که نه، نو په دې باندې خو ستا اعتماد شته، په دې باندې ستا سترګې ویني، ستا ګوته د هغې هغه کپړه به ته چې کې چې دا کپړه هغه واقعي دا سمه ده. نو دا چې دی نو دلته کې یقین نشو. یقین هغه څیز ته وي چې هغه د سترګو نه پټي. نبی علیه الصلاة والسلام چې موږ دا فرمایي چې تاسو چې الله پاک یو دی او ما د هغه پیغمبر وګڼئ، نو په دې خبره باندې ایمان وروړل او په دې باندې زړه نه یقین کول دې ته ایمان بالغیب ویل کېږي. او نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم احکامات د الله تعالی طرف ته موږ ته راغلي دي هغه د قطعي ثبوت باندې ثابت وي، نو په هغې باندې ایمان وروړل دا په هر یو کس باندې فرض دي. ویقیمون الصلاة او دروي منځ کوي. ومما رزقناهم ينفقون او د هغې نه چې موږ ورکړي دي هغوی ته ينفقون خرج کوي. عبادت خو بلا شي دي، بلا شي عبادات دي، نو په هغې کې منځ دی لومبې ولې وروړو او ورپسې چې بیا ومما رزقناهم ينفقون د خرج کولو دا خبره بیا ولې الله پاک ډایرکټ کوي، ځکه چې عبادت خو بلا شي دي. د دې مطلب دا چې لکه څنګه د دې عبادتونه فرض دي په موږ باندې نه دي. نه، د مونځ تعلق چې کوم دی دا د دې تعلق چې دی نو دا د نفس سره دی، او د مال تعلق چې کوم دی دام چې دی نو په نفس باندې دی. ويقيمون الصلاة منځ ادروي، دا منځ په نفس باندې ډېر زیات چې دی نو دروند وي، او دا مال ورکول چې کوم دی نو دام ډېر زیات په نفس باندې باري وي. چې لکه زه اوس پیسې ورکوم دله، مثلا ما سره 1 لاک روپۍ دي، زه په دې کې لکه د الله بنده په دې کې به زه زکات څنګه ورکوم؟ زه به یو کس له اسه پیسې څنګه ورکوم؟ نو دا هم چې دی نو په نفس باندې ډېر زیات ګران پرېوځي. نو په نفس باندې دا ډېر زیات ګران پرېوځي. نو د دې وجې نه دا ګران چې کوم عبادت دی ویقیمون الصلاة دا الله پاک رومبې وروړو، او ورپسې چې ومما رزقناهم ينفقون مطلب په دې کې او چې دا ويقيمون الصلاة چې دلته کې وفرمایل نو په دې کې ټول عبادت په خپله باندې راغلل. مثلا نفلي شو یا نفلي منځونه شو یا سنت شو یا چې نو واجبات شو، دا شانته چې رزقناهم ينفقون وي نو په دې کې عموما هر طرف ته اشاره راغله او هر طرف ته چې نو په دې کې خبره لاړه چې هر قسم مالی تابانه نفلي صدقاتي یا چې نو پتا باندې واجب شي وي یا تا نظر منل وي نه هغه به ته ورکې او به ته خرج کې، یا چې نو زکات دی نه هغه به ته خامخا پتا باندې فرض دی او به ته ورکې. والذین یؤمنون دې ځکه یو خبر دا یا ساتي چې دا دوه آیاتونه چې کوم دینو په دې کې د دوه کسانو ذکر دی. لومبني آیات کې ته آی خلکو ذکر دی چې هغه مخکې صرف چې نو هغه مشرکینو یا چې نو هغه غیر مذهب وو، نو هغه ایمان وروړو دا آیت د هغې دپاره دی چې الذین یؤمنون بالغیب چې هغې بس په غیب باندې خبر ساتي. د هغې مخکې څه دین نه و، بس بتپرستي به یې کوله. دا دیم آیت چې کوم دی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دا نه اهل کتاب باره کې دی. والذین او ها خلق چې یؤمنون ایمان یې وروړي بما انزل په هغه څه چې نازل کړي شو الیک په تا باندې، وما انزل من قبلک او په هغې چې نازل کړي شول ستا نه وړاندې، وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هغوی یقین لري. نو دا لومبني چې کوم خلک دي الذین یؤمنون بالغیب چې کوم کافرانو او بیا ایمان وروړو، نو دا خو چې دی نه دی یو ثواب دی یو اجر ته ملاویږي. خو چې دا کوم خلک مخکې اهل کتابو او چې کله پیغمبر علیه السلام ولیدو په هغه باندې ایمان وروړو، نو دا هغوی ډبل ثواب میلو شو. یو د هغه دین چې مخکې د پیغمبر نه پاتې شوی
او یو د هغه دین چې اوس په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړو. نو د هغې ټول چې دی نو ثواب شو. مخکینی چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت چې مخکې کومه زمانه وه نو هغه هم چې دی نو په اجر او ثواب کې تېره شوه، او اوس چې کومه زمانه تېرېږي هغه هم په اجر او ثواب کې تېرېږي. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هغوی یقین لري. د یقین ګوره دلته کې چې دی نو د یقین دا لفظ ولې وروړو، د دې مطلب دا دی چې ته ایمان وروړې، د ایمان چې کوم اصل مقصد د یقین دی چې ستا یقین نه وي او ته هسې چې دی نو په خپله باندې دا وایې چې یاره بس زه خو مسلمان یم او زه آخرت هم منم او زه چې دی نو پلانکې منم، زه هر څه منم، نه دا ایمان نه دی. ایمان هغې ته چې ته اړنه اقرار وکړې او ستا اړنه په دې خبر باندې مطمئن شي چې او یاره آخرت هم شته، الله هم شته، پیغمبر هم شته، قرآن هم شته، هر یو څه شته. نو چې ستا په زړه کې یقین وي ته مسلمان یې، چې ستا په زړه کې یقین نه وي او په خوله باندې دا منافقت دی. او دا منافقت د ټولو نه چې دی نو هغه غلیظ څیز دی. اولئک علی هدی من ربهم، دغه خلک په هدایت باندې دي د خپل رب طرف نه. اولئک هم المفلحون، او دغه خلک کامیابي موندونکي دي. دا 15 آیاتونه چې کوم دي نو په دې کې د مؤمنانو صفات بیان شول. ورپسې چې کوم 2 آیاتونه دي په دې کې د کافرانو ذکر دی، او ورپسې چې کوم بیا 14 آیاتونه دي هغه بیا د منافقینو باره کې دي او په هغه کې د منافقانو ذکر دی. منافق څه ته ویل کېږي او د منافق کار به څه وي هغه هم الله پاک په خپله باندې مخکې بیانوي. ان الذین کفروا، بېشکه کوم خلک چې کافران شول، سواء علیهم، برابره ده په دوی، انذرتهم، که یروې ته دوی، ام لم تنذرهم، یا نه یروې ته دوی، لا یؤمنون، ایمان نه راوړي، دوی ایمان نه راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام نه الله پاک تسلي ورکړي. نبی علیه الصلاة والسلام باندې به هر ټایم دا غم چې دی نو هغه پروت و چې زما هر امتي مسلمان شي او هر امتي زما په نیغه لار باندې روان شي. خو په هغې کې بعضې خلک داسې وو چې هغوی به ایمان هغې نه راوړو. بعضې خلکو ایمان راوړو او بعضو خلکو ایمان نه راوړو. نبی علیه الصلاة والسلام باندې غم و، نو هغه الله پاک ورته فرمایي چې که ته یری او که دې نه یری نو هم دې په تا باندې ایمان نه راوړي. نه دې د یرولو فایده په تا باندې نشته او نه د دې یرول تا له فایده درکوي، بلکې الټه چې دی نو دا د دې لپاره وبال دی. دلته کې انذرتهم، د انذار نه مراد چې دی نو یرول نه دی، بلکې د هر پیغمبر دا یو خصوصیت دی چې دی دلته کې په خپل امتی باندې د رحم او د شفقت معامله ورسره کوي. او هر امتی دا هر پیغمبر دا غواړي چې زما د امت دی د جهنم نه بچ شي او جنت تلو والا جوړ شي. نه دا جنت ته تلو والا او جهنم ته د جهنم نه بچ کېدو والا دا چې دی نو په رحم او په شفقت سره په خوش اخلاقۍ سره داسې خلک چې دی نو دی د جهنم نه جنت تلو والا جوړېږي. او که نه ته چې دی نو په بدماشۍ باندې یو کار کې نو په هغې کې چې سړی چې دی نو په خپل دین باندې ښه مضبوط بیا ودرېږي چې مړه ځان له کار کتلی دی ته اوس ما په زوره باندې خپل دین تاړی. نو د رحم او د شفقت معامله به پیغمبرانو خپل امت سره کوله او د هغې باره کې به د الله پاک نه غوښتل چې اله العالمین زما د امت په دې غلار باندې روان کړي. نو دلته کې نبي صلی الله علیه وسلم باندې دا غم سورو او دا غم چې غم ورسره ډېر زیات و، نو ویې فرمایل چې بهی نبي صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وحي وکړه چې که ته دې یری او که نه یری دی به دی ایمان نه راوړي، لہذا ستا کار صرف دعوت ورکول دي، هدایت ورکول زمون کار دی. ته چې دی نو صرف تبلیغ کوه او خلکو ته خبر رسوه، باقي که زه چال توفیق ورکوم ایمان به راوړي، چال توفیق نه ورکوم هغوی به جهنم ته ځي. ختم الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم، مهر وهلو الله پاک علی قلوبهم په زړونو د دوی، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی، وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی، غشاوتون پرده ده. مهر وهلو الله پاک، د مهر د وهلو مطلب دا دی او د مهر لګولو مطلب دا دی چې تا په یو شیز باندې مهر ولګو نه دی نه بوز داسې نه بار روزي او نه بوته یو شیز دن نځي. لکه مثلا یو دکان چې دی نو حکومت والا په هغې باندې ټاپه ولګول او مهر یې پرې ولګو بس دا ختم شو. چې تر څو پورې حکومت نه یې غوښتلې، پولیس نه یې غوښتلې، فوج نه یې غوښتلې، نو تر هغې پورې هغه دکان او هغه مارکیټ نه کولاویږي. الله پاک چې دی نو د هغې په زړونو باندې مهر ووهلو
او هغوی په غوږونو باندې مهر ووهلو. په زړونو باندې مهر دا دی چې دې زړه نه به اوس نه یو بار څیز راوځي او نه به دننه ورته څه ورځي. خو د هغې سره وفرمایل چې په غوږونو ولې ما مهر ووهو. د هغې مطلب د دې مطلب دا دی، د غوږونو د مهر لګولو مطلب دا دی چې د دې غوږ یو خبره اوري نو زړه هغه خبره بیا نه قبلوي. وایي چې دلته کې لوم بند دی او غوږونه هم بند شو، چې دې ته یو خبره کوي نو هغه خبره کول بېکار دي. وعلى ابصارهم غشاوة، او د دې په سترګو باندې پرده ده. الله پاک دې په سترګو باندې پرده راوسته، بس حق نه ویني. نن سبا زمونږ نوجوانان دي علما کرامو پس لګیا دي خبره ورپسې کوي. نو د دې نه مراد دا دي چې الله پاک د دې په سترګو باندې پردې راوستې، نو دې ته اوس حق خبره نه ښکاري، دې ته اوس غلط کار هم سم ښکاري او سم کار ورته غلط ښکاري، نو دې الټه شوي دي. ولهم عذاب عظیم، او د دې لپاره عذاب دی لوی. د دې لپاره عذاب دی لوی، د دې لپاره دردناک عذاب دی. ومن الناس، او ځنې خلک من یقولو هغه دي چې وایي آمنا بالله، مونږ ایمان روړی دی په الله باندې، وبالیوم الاخر، او په ورځ د آخرت، وما هم بمؤمنین، او نه دي هغوی ایمان روړونکي. د دې ځای نه پس چې کوم اوس د 20 پورې کوم آیاتونه دي، د 7 نه والا تر د 20 پورې، د 8 نمبر آیات نه والا تر د 20 پورې، دا چې ټول د منافقونو باره کې دي او ټول په دې کې منافقین شامل دي. ومن الناس من یقولو، او ځنې خلک هغه دي چې وایي آمنا بالله، مونږ ایمان روړی په الله، وبالیوم الاخر، او په ورځ د آخرت، وما هم بمؤمنین، او نه دي هغوی ایمان روړونکي. دې نه منافقین مراد دي. ورپسې 14 آیاتونه دا ټول د منافقینو باره کې دي د رکوع پورې. منافق سړی الله پاک مخکې په خپله دې تعریف کوي، او الله پاک په خپله باندې دې خبرې وضاحت کړي چې منافق څه ته وي، د منافق کار څه دی. نو په دې کې ډېر د باز ضرورت نشته. نه باز د خلکو نه هغه دي چې هغوی وي مونږ په الله باندې ایمان روړی دی. نه منافقونو به دا خبره کوله چې یاره مونږ مسلمانان یو، چې دلته کې به ناست یو مسلمانانو سره، نو مسلمانان بو. چې د کافرانو مجلس ته به لاړو نو هلته به دا خبره کوله چې مونږ هلته کې ځکه ځو چې مونږ د هغې خبرو تاسو له وروړو، جاسوسۍ لپاره ځو. نو چې دلته بو نو مسلمانانو سره بو، د کافرانو طرف د کافرانو چې دي نو خلاف خبرې کولې، او چې هلته به لاړو نو بیا به د مسلمانانو خلاف خبرې به یې کولې. نه د دین شو نه ستا دین شو، نه دا منافقین دي. اشاعر وایي نه در کې رهے نه در کې رهے نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نو دا خبره ده. یخادعون الله والذین آمنوا، هغوی دوکه ورکوي الله ته او هغې خلکو ته چې ایمان یې روړی. دلته کې یو خبره ډېره اهمه ده، هغه دا ده چې دوی خو دا دوکه چې دی نو خلکو له ورکوي، نو د دې دا دوکه چې دی نو د الله پاک طرف ته څنګه چې دی نو هغه منسوب کېږي. دلته کې علما یو خبره لیکلې ده، علما کرامو خبره دا ده چې یو سړی داسې دی چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام مني او په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د هغه پوخ یقین دی، خو لیکن هلته کې دی ورسره شرک کوي. الله پاک چې دی یو نه مني، ورسره بت پرستي هم کوي. پیغمبر دی خو پیغمبر یې، خو لیکن د الله پاک په باره کې زه په شک کې یم، والعیاذ بالله، نو دا سړی کافر دی. یا یو سړی داسې دی چې هغه قرآن او هغه پیغمبر هم الله مني او پیغمبر هم مني، خو قرآن کې د هغه شک او شبهه ده، نو دا سړی مسلمان نه دی، کافر دی. د دوکې خبره دا ده، د دوکې باره کې چې د دې مطلب دا دی چې ته مسلمانانو له دوکه ورکې، صحابو له دوکه ورکې، پیغمبر له دوکه ورکې. د دې مطلب دا دی چې ته ما له دوکه راکې. نو همدغه شانتې نن زمانه کې چې ته یو عالم پسې کنځلې کې، د یو عالم سره چې دی نو هغه ته د یو عالم د خبرې خلاف ورزي کې او هغه له دوکه ورکې، دا ته عالم له دوکه دی ورکې، دا ته الله له دوکه ورکې، ځان له دوکه ورکې او الله له دوکه ورکې. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې هغوی دوکه ورکوي الله له او هغه خلکو ته چې ایمان روړی دی. د دې خبره نه دا ثابته شوه
چې ته یو مسلمان دوکه ورکې دا شو چې لکه دا ته الله پاک له دوکه ورکې. وما يخدعون او نه ورکوي دوکه الا انفسهم مگر خپل ځانونو لا وما يشعرون خو هغوی نه پوهېږي. دا خو دې خپل ځان له دوکه ورکوي، دا خو دې الله پاک له دوکه نه ورکوي، خو دې ځان سره خپل چې دی نو هغه بد کوي او په خپله چې دی ځان سره ظلم مو زیاتېږي. الله تعالی فرمایي یو بل ځای کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین به چې دی نو دا به په یو د جهنم د ټول نه په آخري حصه کې پراته وي. فی قلوبهم مرض، د هغوی په زړونو کې بیماري ده. فزادهم الله مرضا، پس زیاته کړه هغوی له الله پاک بیماري. د دې په شګونو کې بیماري ده، خو د څه بیماري ده؟ د کفر او د نفاق. د کفر او د نفاق بیماري ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مؤمن بنده ګناه وکړي د ده په زړه باندې یو تور ټاکې ولګي. اوس که دا مسلمان بنده توبه وباسي استغفار وکړي نو د ده د زړه نه به الله پاک دا داغ ختم کړي. او که نه دی یو ګناه وکړي او د ده په زړه باندې یو داغ ولګېدو او د هغې نه پس دی بیا بله ګناه وکړي، د هغې نه پس دی بیا بله ګناه وکړي نو الله پاک به د ده په زړه باندې بل داغ ولګوي. نو دغه شان به دا داغ رواني 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 نو ټول زړه به ځان سره تک تور کړي. چې زړه تور شي په ده باندې به خبره اثر نه کوي. د ده زړه به چې دی نو اصلاحي خبره نه قبلوي، قرآن او حدیث به نه قبلوي. نو د دې وجې نه به دوی ورو ورو چې دی نو بیا کفر طرف ته اوړي او دی به لومبیا منافق شي. چې کله یو عالم سره کینی د عالم صفت به کوي او چې د شرابي او زاني سره کینی د هغه صفت به کوي. دا به د منافقت شروع کړي او د منافقت نه دی بیا کفر ته وړي. فزادهم الله مرضا، نو الله پاک د هغې بیماري نور هم سیوا کړه چې ته کفر کوې او رکه جسم د برابر کم چې نور دم چې دی نو تباه کم چې بس هړو خبره دې ختمه شي. ولهم عذاب علیم، او د هغې دپاره عذاب دی درناک بما کانوا یکذبون، په وجه د هغې چې دروغ به یې ویل. نو دا دروغ دومره لویه ګناه ده چې ته یو سره کینې د هغه تعریف کې او چې بل سره کینې نو د هغه تعریف کې، نو دا دروغ چې کوم دی دا دې ته چې کومه سزا میلاویږي، دا عذاب میلاویږي، دا دروغ د وجې میلاویږي. منافقت ویل کېږي دروغ ته چې ته یو سره کینې د یو ډله کې او بل سره کینې بیا د بل ډله کې. نو الله پاک فرمایي چې دی د دې لپاره دردناک عذاب دی او دې سره موږ دردناک عذاب چې دی نو وعده کړې ده. واذا قیل لهم، او هر کله چې وویلی شي لهم هغوی ته لا تفسدوا فی الارض، چې تاسو فساد مه خوروئ په ځمکه کې، قالوا انما نحن مصلحون، وایي چې مونږ خو اصلاح کوونکي یو، مونږ خو انما نحن مصلحون. دلته دا انما د حسد لپاره ده چې دوی وایي چې لکه بعض وخت موږ یو کس ته خبر وکړو چې هلکه دا کار مه کوه، او زه هم دا کار کوم. دلته کې دا منافقان هم دا خبره کوي چې مړه مونږ خو د دین کار کوو، تبلیغ کار کوو، او مونږ چې دی نو غلط کار خو مونږ نه دی کړی، مونږ خو د اصلاح لپاره په ځمکه کې ګرځو. دا منافقین چې دی نو د دې وجې نه تبو ورباد شو. الا انهم هم المفسدون، خبردار انهم هم المفسدون، بشک هم هغه خلک فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون، لیکن هغې نه پوهېږي. واذا قیل لهم، او هر کله چې وویلی شي لهم هغوی ته آمنو ایمان روړئ، کما آمن الناسو، څنګه چې ایمان روړی دی نورو خلکو. کما آمن الناسو نه مراد دلته کې صحابه کرام دي، ځکه چې هغه وخت صحابه کرامو ایمان روړی، هغه وخت صحابه کرام چې دي نو مسلمانانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان روړی، نو دې وجې نه دلته کې مراد د هغې نه د آمن الناسو نه مراد چې دی نو هغه صحابه کرام دي. قالو نو وایي انؤمنو، آیا موږ هم ایمان روړو کما حمل السفهاء، لکه څنګه چې ایمان روړی دی بیعقلو. الا انهم هم السفهاء، خبردار بشک هم دوی دي کمقل، ولکن لا یعلمون، لیکن هغوی نه پوهېږي. نو دوی ځان ته هوښیاران وي او العیاذ بالله هغه وخت چې کوم مسلمانانو صحابه کرام هغوی ته چې دی نو مسلمانان نه وي
او هغه ته بے عقل وي کم عقل ورته وي. نو الله پاک فرمایي چې دی په خپل باندې کم عقل دي او دا خلک چې دي نو په خبره نه پوهیږي او په خپل ځان په خپل خوب باندې هم نه پوهیږي. ولې چې الته په الله پاک هدایت نه ورکی، الله پاک ول هدایت نه ورکی. اته سما رومانه روزم دا خبر کړو په سوره فاتحه کې چې دا مونږ کول تلاوت کول دا هر یو شی کول دا چې دی د الله پاک په توفیق سره کی دي کې زموږ خپل څه کمال ګورې نشته. کوم په دې وخت کې تفسیر کو دوره کو یا چې دی نو مونږ کو نه دا ګوره د الله پاک توفیق دی، دا زموږ خپل کمال نه. زه دا خبر نه کوم چې تفسیر کوم نه دا زما خپل کمال دی، نه جنا دا زما خپل کمال نه دی، دا د الله پاک توفیق دی چې الله پاک زه خپل کلام ته کینلم او ماته د خپل کلام چې دی نو مخته کېدو مخه تیراته کې خودم دا ارسه چې کېږي دا د الله پاک په توفیق سره کېږي. بغیر د الله پاک توفیق نه یو سړی هیڅ کار نشي کولی. څنګه چې تاسو ته ما وی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه مطلب دا دی چې دا زمونږ د اسلام لومړنی جو څه کم دی هغه لا اله الا الله محمد رسول الله په دې باندې یقین ساتل او په دې باندې پوره اعتماد ساتل چې الله پاک یو دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر دی. هغه پسې متصل بیا یقیمون الصلاه دی. نو چې زمونږ موږ خراب به موږ نه کوو نو زمونږ نور عبادت نور زمونږ بسنګ شي، نور عبادت به زمونږ څنګه ټیک شي، نور عبادت زمونږ څنګه سمې وخوري. زمونږ نور عبادت چې کم دی نو هغه بیا به سمې نه خوري. نو د خبرې عرض مې دا دی چې زمونږ کم یو کار هم کېږي او مونږ کم یو کار کوو هغه چې دی نو د الله پاک په توفیق سره کوو. د الله پاک د توفیق نه بغیر مونږ هیڅ کار نشو کولی. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا او هر کله چې ملاقات کوي هاي خلکو سره آمنو کوم چې ایمان وروړي دي قالوا آمنا نو وايي ایمان وروړي دي مونږه. دا منافقین یادي، د منافقینو علامت داو چې دی به مسلمانانو سره ونو چې مونږ مسلمانان یو، چې کافرانو سره ونو مونږ وی چې مونږ کافران مونږ چې دینو کافران یو، مونږ خو هغه صرف د خبرو د پاره چې دا خبر تاسو نه وروړو. وإذا خلوا إلى شياطينهم او هر کله چې ځان لشي د خپل شیطانانو سره کافران یادي قالوا إنا معكم نوای چې مونږ تاسو سره یو انما نحن مستهزئون بشک مونږ خټوګي کوونکی مونږ غي پسې خاط مونږ غي پسې خندا کوو. الله پاک مخې هغه جواب ورکړي چې کوم خبره هغه کړه د اړ خبره الله پاک په خپل باندې ورکړي دي. الله يستهزئ بهم ويمدهم الله ټوکی کوي د هغوی سره ويمدهم او مولد ورکوي هغوی ته فی طغیانهم په گمراهی د هغوی کې یامهون سرګردانه شوي دي. الله پاک دا غي پسې ټوکی الله پاک غي پسې خندا کوي او الله پاک چې دینو هغه له مولد ورکړي دي د هغه په گمراهی کې چې څه کوي هغه کې دا وخت یې سره زما خاله برازه او زه بیا تاسو سره چې دینو هغه معاملې کوم کما چې تاسو سره وکړم. اولئک الذين اشتروا الضلاله هم دا خلق دي ها خلق دي چې واغستلو گمراهي بالهدى د هدایت په بدله کې دي د هدایت په بدله کې گمراهي واغسته او هدایت چې دینو نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه چې وایي الله تعالی د طرف نه پیغمبر او الله پاک ستاسو طرف ته را لېږلی یم او تاسو په باندې ایمان وروړئ او د الله پاک احکامات چې څومره دي هغه ټول ومنئ. خو هغوی چې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره هغوی ونه منله او هغوی د هغې په بدله کې ګمراهي چې دی نو هغه اختیار کړو، د ګمراهۍ لارې ته هغوی روان شو. د دې مثال داسې دی لکه چې یو طرف ته سم ټماټر پراته دي او یو طرف ته خراب ټماټر پراته دي او ستا ته هم چې لکه دا سم ټماټر واخله او دا خراب مه اخله او ته د هغې باوجود هم راشې ما ته وایي چې دا خراب ټماټر ماله راکړه یا دغه شان هر یو څیز راواله چې خو چې یو طرف ته سم یو طرف ته خرابي او ته هغه سم څیز ونه لرې او خراب څیز واخلې نو دا خو ستا خپل بېوقوفتیا ده، ستا خپل چې دی نو هغه کوم غلطوب دی، زما خو نه دی زه خو ته سمه لاره ښیم او ته چې دی نو خرابه لاره اختیارې. دلته کې نبي الله تعالی فرمایي چې دې خلکو د هدایت په بدله کې ګمراهي واغسته فما ربحت تجارتهم پس ګټه ونه کړه د هغوی تجارت وما کانوا مهتدین او نه شول هغوی لاره موندونکي نه لاره ومونته او نه چې دی نو د هغوی تجارت ګټه وکړه نه چې ته څښه ټماټر واخلې خامخا به
چې دې نه باغی کې تاوان کې. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې ته هر کله سودا کې نو سم سودا وکې. ته بس تبلیغان راشي او ته موز لرازان ته موز لزی د موز لاره بچ دی نو هغه نه پرې دی. ته تبلیغان یې سروزي لرازان سي روزي لبزي داغه بدلک په دنیا نه خوږي. چا چې دنیا ترجیح ورکړي ده نو هغه کامیاب شوی نه دي. دلته کې الله پاک د هغه بیا مثالونه بیانې. مثلهم مثال لهوی کمثل الذي استوقد نارا دا هغه چا بشان دي کوم چې بل کړو اور کوم چې بل کړو اور فلما اضاءت ما حوله پس هر کله چې روخانه کړو اور چار چا پیرا دهغه ذهب الله بنورهم نو واغسر الله دهغه رڼا وترکهم او پر خود لاغوی فی ظلمات پتیار کې لا یبصرون چې هیڅ نه ویني چې هیڅ نه ویني. دا لومبني مثال چې کوم دی دا د کافرانو مبارک دی. دا لومبني مثال چې دی دا کډر منافقین دي. منافقین بیا په دوه قسم دي. یو منافق هغه منافق دی چې هغه منافق پس لکه دا شوبه نه وی چې یاره دا خلک ټیک دي او دا خلک ټیک دي. یو هغه منافق دی چې هغه دا خبره کوي چې یاره زه چې کوم دی نه زه چې یو سره کینې تا سره مو چې بل سره کینې تا سره لا هغه په زړه کې شک او شوبه نه بلکې هغه رامیتوب دی خپل. او دویم چې کوم منافقین د هغې په زړه کې شک او شوبه ده چې خدایه دا خلک ټیک دي او دا خلک ټیک دي نو هغې په یو دوه کې اریان دي. دا لومبني مثال چې دی دا د هغه کټر منافقین دی چې دې ته چې دې په لار باندې رواني د دې مثال د هغه خلکو په شان چې دا خلکو په شان دی چې دې اول بر کړو او دې چې دې نو ټول ځای ورته روښانه شو او چې څنګه دې ټول ځای روښانه شو एकदम چې نو الله پاک د هغې نه رڼا واغسته هغه اور ورته بند کړو. نو چې اور بند شو نو دوی اوس هېڅ هم نه ویني په تیاره کې روان دي. نو چې په تیاره کې روان دي خامخا به سر خوري. سمون کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عميون ړانده دي فهم لا یبصرون پس هغوی واپس نه راګرځي. دې اوس دا دویم خلک یادي. او کصیب من السماء یا پشان د ډیر باران من السماء د اسمان دي یا پشان د ډیر باران د اسمان دي فيه چې وی په هغې کې ظلمات تیاری ورعد او غلزار و برق او برېښنا یجعلون اصابعهم نو دوی نه باسي اصابعهم ګوتې خپلې فی اذانهم په غوږونو خپلو کې من السوای کې د تندر د غلزار د لاسه هزار موت د مرګ د ویرې نه والله محیط بالکافرین او الله تعالی راګیر کړي دي کافران. یکاد البرق چې دې ته سمه خبره کوي که نه د لومبني خلکو ته نو دې زر په غوږونو کې ګوتې ورکړي چې مړه الله کار کوي تو دا خبره ما ته کوي زه د خپل آبا او جاودین څنګه پرېږدم. نو دې چې دی نو په دې خبره کې ډېر زیات سختي او په دې خبره کې ډېر زیاته هغه چې دی نو په خپل خبره باندې تلک ولاړ دي چې موږ د خپل پلارانو او د نیکو چې کوم دین دی هغه موږ نشو پرېښودی. ورپسې یکاد البرق نږدې ده چې برېښنا وتښتوي ابصارهم یخطفو وتښتوي ابصارهم د دوی بینایي کلما اضاء لهم هر کله چې رڼا وشي په دوی باندې مشو فيه نو روان شي په هغې کې. دا غدم چې کوم منافقان دي نو دي دا هغې منافقانو مثال دی چې کله ورته خبر وشي نو بس هغې سر روان شي. واذا ازلم عليهم قاموا او هر کله چې تیاره شي نو په دوی نو هر کله چې تیاره شي علیهم په دوی باندې قامون ودرېږي. نو چې کله دی د دې خلکو د سمو خلکو نه جدا شي د سمو خلکو نه جدا شي نیکو خلکو نه جدا شي دی بیا په ځای ولاړ دي چې اوس دې سره لاړ شم او لاړ نشم یا هغې طرف ته لاړ شم او لاړ نشم. زمونږ د عامو خلکو مثال داسې دی چې تبلیغان ورپسې ګرځي خو مونځ کې چې تبلیغان ورپسې نه ګرځي نو به بیا مونځ نه کوي. نو دې خلکو مثالو هغه هم داسې دی. ولو شاء الله او کشر غختلی الله لذهب بسمعهم نخامخا به بوتلل غوږونه د دوی و ابصارهم او سترګې د دوی. ولو شاء الله کشر غختلی الله لذهب نخامخا به بوتلل مطلب دا چې ختم کړی به وو د دې د غوږونو اوریدل او د دې د سترګو کتلو. ان الله على كل شيء قدير بشک الله بارسیز باندې قادر دی.
یا ایها الناس اعبدوا، یا ایها الناس اعبدوا، اے خلقو عبادت کوي ربکم د خپل رب الذي خلقکم، هغه چا چې پیدا کړی تاسو، هغه چا چې پیدا کړی تاسو، والذین من قبلکم، او هغه خلق چې تاسو نه وړاندې وو، لعلکم د دې دپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ. یا ایها الناس اعبدوا، په دې کې اوس الله پاکو یا ایها الناس د ناس نه مراد خلق دي، انس او جن دې همدا نه مراد دي، کافران او مسلمان دواړه ورته مراد دي. او دا خبره کوي چې ای خلقو، ای خلقو، ای مسلمانانو، ای کافرانو، ای جناتو، چې څومره د دنیا انسانیت ته ټول مخاطب دي، اعبدو، عبادت کوي ربکم د رب خپل، د خپل رب عبادت کوي، الذي خلقکم، هغه چا چې اوس الله پاک را یاد دهانی ورکوي، کوم رب یادي، څوک ستاسو رب څوک دی؟ الذي خلقکم، هغه چا چې پیدا کړی تاسو، چې تاسو یې پیدا کړی، والذین من قبلکم، او هغه خلق چې ستاسو نه مخکې پیدا کړي دي. د دې څخه د ختم نبوت چې دی نو یو د دې څخه چې د ختم نبوت یو دلیل ثابتېږي، هغه دلیل دا دی که زمونږ نه پسم یو امت و، زمونږ نه پسم چې دی نو هغه یو امت راتلو یا پیغمبر راتلو، نو خامخا به الله پاک چې دی نو دا ویلو چې کوم خلک ستاسو نه وروسته را روان دي، په هغې باندې هم چې دی نو تاسو په هغې باندې هم چې دی نو تاسو یقین وکړئ، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ. او دغه شانتي د ختم نبوت یو بل دلیل چې کوم دی نو هغه دې ځای کې هم دا دی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک دې پسې پکارو. اوس کو مرزا قادیانی دا خبره کوي چې زه پیغمبر یم، نو دلته کې د هغې صراحت نشته. وما انزل من قبلک، او هغه څه چې نازل کړي شول ستا نه مخکې، نو که دلته کې د مرزا قادیانی پیغمبر راتلو، بیا به دا الله پاک خامخا ویلو، لکه څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک الله پاک بشارتونه ورکړي چې یو پیغمبر به راځي د هغه نوم احمدي، نو پکار چې بیا الله پاک چې دی نو د دم بشارت ورکړی وي، نو چونکې په دې کې نشته، نه دی وجه نه مرزا قادیانی ګمراه سړی دی، کافر فاسق فاجر سړی دی، او چې کوم سړی د لار اختیاري هغه هم چې دی نو ګمراه دی، فاسق دی او کافر دی. الذي جعل لكم الارض، چا چې جوړ کړه ستاسو دپاره ځمکه، فراشن فرش، والسما بناء، او اسمان چته. که یو سړی دا خبره کوي چې یو بل ځای کې خو راځي چې لومبې الله پاک اسمان پیدا کو او بیا د هغې نه پس الله پاک چې ځمکه پیدا کړه، د دې سوال جواب دا دی چې لومبې الله پاک ځمکه پیدا کړه، صرف دومره شوه چې د ځمکې شکل یې وله ورکړو، د هغې نه پس الله پاک اسمانونه پیدا کړل، د هغې نه پس بیا په ځمکه باندې چې دی نو هغه غرونه وغیره وغیره چې دی نو هغه الله پاک په خپل قدرت سره پیدا کړل. وانزل من السماء ماء، او راحقت کړل د اسمان نه اوبه. دلته کې اوس سړی دا سوال کولی شي چې په عما یتساءلون کې په سورې عما کې خدا آیت چې وجعلنا من المعصرات ماء ثجاجا، هلته کې خو چې د وریځو نه اوبه راځي، او دلته کې د اسمان نه راځي، نو دې کې هم تضاد راغی. نو د عربو په اصطلاح کې هر هغه څیز چې هغه بری او هغه چې دی نو د لاندې نه ښکاري لکه اوچتي، نو هغې ته چې دی نو اسمان ویل کېږي. نو چونکې وریځه هم بری یا، نو د دې وجې نه چې دی نو دلته کې دا خبر وکړه چې او راښکته یې کړل د اسمان نه اوبه. او داسې هم کېدی شي چې الله پاک بعضې وخت کې چې دی نو نورې لږه لږه وریځي، وریځ لږی ځای خالي ځای خالي سبن داسې په خپله باندې موږ لیدلي، تاسو هم لیدلي، مشاهده کې راځي، نو هلته چې دی نو نورې او باران وریږي. دا الله پاک د قدرت نه چې دی نو باید نه ده، بلکې دا د الله پاک چې دی نو طریقه ده، او د الله پاک دا چې دی نو کار دی چې هغه کن چې دی نو ووایي نو بس هر یو څیز فیکون شي. وانزل من السماء ماء، او راښکته یې کړل د اسمان نه اوبه، فاخرج به، بیا یې راویستلو به د هغې په ذریعه من الثمرات د میوو نه، رزقا لکم، رزق ستاسو دپاره. او بل احسان را باندې دا وکړو، لومبی احسان دا وشو چې ځمکه زموږ دپاره پیدا کړه، دویم احسان را باندې دا وکړو چې اسمان زموږ دپاره پیدا کړو، دریم احسان را باندې دا وکړو چې اوبې زموږ دپاره د اسمان نه راوورولې، او څلورم احسان را باندې دا وکړو چې موږ له میوې راکړي. نو په دې کې مفسرینو دا خبره لیکلې ده چې اوس کې یو سړی دا خبره وکړي چې یاره دا خو چې دی نو خلک لګیا یو هغې زمینداري کې یا هغې چې د هغې په وجه باندې دا هر څه راخېږي، نه جي نه،
دا داسې نه. الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دا فصل کرے د دې مطلب دا نه چې دا تاسو کرے بلکې دا تاسو دی فصل ته چې نو زه کولا وخی چې د الله پاک دا چې کوم قدرت دی او الله پاک چې کوم نوې ساده پار روباسي هغه چې دینو را بري شي. زمونږ دا کار کول دا اس یو باندې غونته کېده بس د دې هیڅ حیثیت د الله تعالی په نظر کې نشته. فلا تجعلوا لله پس مجوړوي الله د پاره اندازن شریک وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ. خپوی خلک یو بدنا پوهی خلکو کار کوي. وان کنتم فی ریب او کچریه تاسو فی ریب پشک کې مما د هغه سنه نزلنا چې نازل کړو مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو بصورت نروړ یو صورت من مثلی د دې پشان دي. دلته کې اوس دا خبره کوي کافرانو ته چې کو تاسو دا وایي چې یاره زموږ په دې کتاب کې شک دی او دا کتاب ټیک نه دی. نو الله پاک فرمایي چې استاد په دې کتاب کې شک دی خپل یو کتاب وروړئ خپل چې دی نو یو صورت جوړ کړئ ودعوا شهداءکم او روغ واړئ خپل مددګاران. شهداءکم نه مراد چې نو یا خلک دي یا چې نو بوتان دي نه دواړه تاسو روغ واړئ ټول دنیا روغ واړئ. او دا نن زماني د جدید ساينس چې دین یو چیلنج دی چې تاسو ځان ته لوي چې دین خلک وایي د ساينس او ټکنالوژي یو ډیر لوی چې دین هغه کارون تاسو روان کړی دي د یو قران چې دین تاسو مقابله نشئ کولی. او بل خبره ده چې بده کې د انسان تدا چیلنج هم دی چې ګوره انسان ما پیدا کړی خو ګوره ټول انسان تدا چیلنج دی چې تاسو ما پیدا کړی او زما عبادت کوي او تاسو زما عبادت نه کوي نو تاسو صرف چې دین یو انسان جوړ کې د انسان یا صرف د یو غوخي د غوخي نه صرف یو ګټه داسې جوړ کې دا شکل ولا ورکی د غوخي نه داسې ګوته د ټول دنیا څخه را جمع شي نه اغي داسې نشي کولی. من دون الله ان کنتم صادقین دا الله نه علاوه چې څوک هم راغواړي تاسو روغواړي تاسو د دې قران په شان دی وسرت وروړي کو شریعت تاسو ریښتنی. فإن لم تفعلوا خو تاسو ونکړی شي ولن تفعلوا او هیڅ کله به ونکړی شي فتقوا النار التي نو یریږي د اورنا هغه وقودها الناس چې خشاکي خلق دي ول حجاره او کانی دي اعدت للكافرين تیار کړی شوی دي د کافرانو لپاره. الله پاک ورته تنبیه ورکړي چې ګوره تاسو بداکار کولې نشي او نه به وکړي شي خو بیا تاسو دا خبره کوم چې ګوره د الله پاک د عذاب نه ویریږي او د الله پاک نه چې دینو د الله پاک د عذاب نه ویریږي تاسو دې دا کارونه مکوئ او د جهنم خشاک چې کوم دین هم تاسو خلک یې هم تاسو یې کانی دي او تاسو یې نه دی چې نه تاسو چې دینو د الله مقابله مکوئ او د الله پاک لار طرف ته چې دینو روان شي. وبشر الذين امنوا او زیر ورکړو هاي خلکو ته د مؤمنانو تذکره شروع شو. مؤمنان ما چې کوم الله پاک احسان کړی دي اوسه خبره شروع شو. وبشر الذين امنوا او زیر ورکړو هاي خلکو ته چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات او کارونه کړی دي خو انک اعمال کړی دي ان لهم جنات چې بشک د هغوی لپاره باغونه دي تجري بهيږي من تحت الانهار داغي لاندې نهرونه بهيږي كلما رزقوا منها کله چې هم ورکړي شوي هغې ته د هغې نه من ثمرة سمیوا رزقا د خوراک دپاره قالو نو وبوایي هذا الذي داغو هم هغه د رزقنا چې راکړی شوی و مونږ ته من قبل دین وړاندې و اتو به متشابهه او ورکړي شي هغوی ته میوه په شان د یو بل ولهم او د هغې دپاره فیها ازواج په دې جنتونو کې بیبیانې به وي مطهرة پاکې وهم فیها خالدون او هغې به په دې باغونو کې وي همیشه دپاره نو د هغې په دې باغونو کې همیشه دپاره وي د دې نه باندې راوځي ښه. ان الله لا یستحي دې نه پس چې الله پاک یو مثال بیانوي او وړکې غونډه کې مثال بیانوي. نو کافرانو په دې باندې سوال وکړو د مدینې کافرانو په دې خبره باندې سوال وکړو چې الله پاک دومره لوی ذات دی نو هغه په دې خپل کلام کې لري دی او ماشي چې دی نو هغه ذکر کوي مخکې را روان دی. نو ان الله لا یستحي بشک الله نه شرمېږي ان یضرب مثلا ما بعودة چې بیان کړي مثال بعودة د ماشي فما فوقها یا د دې نه زیات معمولي خو چې څنګه تاسو مونږ پسې کې نصاب ودک شانتي د ماش د مثال مونږ ځکه ورکو
چې تاسو ګور دا ونه وایي چې ګور مونږ په ما پس مکه باندې ډېر لوی خلک یو. فاما الذين امنوا پس کوم خلکو چې ایمان وروړي دي فيعلمون انه الحق هغوی خو پوهیږي انه الحق چې دا مثال حق دی من ربهم دا هغوی د رب طرفنا. زمونږ په دې خبره ایمان دی چې الله پاک د ماش دا خبره په دې قران کې کړې ده. کوم سړی په دې باندې یقین نه کوي چې الله پاک دومره لوی ذات ته واغه دی وړکه اونده کسیس چې هغه د ماش ورکی دا غي مثال بیانې به تور تنز دا خبره کې دا سره د اسلام نه خارج دي. د پدیم زمونږ په دې خبره او په دې مثال باندې هم زمونږ ایمان دی. واما الذين وكم خلق چې كفروا کافران دي فيقولون هغوی وایي ماذا اراد الله س اراده د الله بهذا مثلا د دې مثالنا يضل به كثيرا گمراه کوي په دې سره ډیر ويهدي به كثيرا او هدایت کوي په دې سره ډیر وتا. وما يضل به الا الفاسقين او نبي لار کوي په دې سره مگر فاسقان. الله پاک په دې سره د خلکو امتحان اغستې دي د مسلمانانو د کافرانو امتحان اخلي چیرې دا مسلمانان زما په دې وړه خبره باندې ایمان وروړي او یقین ساتي که نه ساتي. نو چې ایمان ورو په دې خبر باندې یقین اوساتو چې الله پاک نازل کړو دی هغه حق دی نو دا کافر او د مسلمان په منځ کې حق چې دی نو واضح شو او د حق فیصله په دې کې وشوه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه کوم چې ماتوي عهد د الله وعده د خدای من بعد ميثاقه د هغې د پخولو نه پس عهد هغې ته ویل کېږي چې ته یو کس سره معامله کې واده وکړي او میثاق چې په معاملې باندې قسم وخوري. د مونږ خو الله سره الله پاک مونږ دا تپوس کړی وه الله پاک مونږ دا تپوس کړی و چې الستو بربکم مونږ ورته قالو بلا مونږ سره واده کړی وه د هغې باوجود هم کافران چې کوم د هغې خلاف ورزي کوي د دې وجه نه الله پاک فرمایي چې دی د الله پاک واده او د الله پاک د پخورو نه پس چې دی د الله پاک سره د واده د پخورو نه پس چې دی د واده ماتي ويقطعون او پرې کوي ما امر الله هغه تعلق چې حکم ورکړو الله ان يصلى چې پیوند کړی شي ويفسدون في الارض او فساد خوروي پس مکه کې اولئک هم الخاسرون هم هغه خلک دي او ما خلک چې دي نو نقصان مال دي او ځان چې دي نو په خپل باندې گمراه کوي او ځان په خپل باندې په خساره کې اچي په تاوان کې اچي. اولئک هم الخاسرون هم هغه خلک دي زیانکاران. کیف تکفرون څنګه انکار کوي تاسو بالله د الله وکنتم امواتا حال دا دی چې تاسو یې مړه فاحیاکم پس هغه ژوندي کړی تاسو. نو خبر دا چې دلته کې الله پاک د انسان ته یادګیره نه کوي چې انسان وګوره ته څنګه وې ما پیدا کړی ته هیڅ نه وې ته هیڅ سم نه وې ستا سره وجود نه و تا ما وجود درکړو ته ما د یو اوبو نه پیدا کړی نطفې نه ما پیدا کړی. دلته کې الله پاک چې دی نو انسان ته په خپله باندې فرمایي چې انسان نه ګورې ستا حال ما ته معلوم دی ته چې څه شی ته ما ته معلوم یې ته چې دا ډوبونه وې نو ستا ډوبونه ما ته معلوم دی چې څومره اوبو کې او څومره د اوبو نه بارې. نو دا چې دی نو الله پاک انسان ته یادګیرونه کوي چې انسان وګورې ما پیدا کړی ته مړ وې ته نه وې او ما چې دی نو پیدا کړی وجود مې درکړو ثم یمیتکم او بیا به دې مړ کوم ثم یمیتکم بیا هم هغه شي تاسو مړ کیې تاسو بیا به هم هغه بیا به ثم یمیتکم بیا به هم هغه تاسو مړ کړي ثم یحییکم بیا به ژوند کړي تاسو بیا به دې مړ کوم او بیا به دې راپاسم او ځان ته به دې درم 4 ساله حساب راکا ثم الیه ترجعون بیا به هغه طرف ته تاسو ګرځولی شي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هم هغه دي کوم چې پیدا کړل تاسو د پاره ما في الارض چې پس مکه کې دي جميعا ټول. ثم استوى بیا اراده وکړه له سماي اسمان طرف ته فسواهن 7 سماوات پس سم یکړل هغه 7 سماوات نو اسمانونه و بكل شيء عليم او هغه پارسیز باندې خپو دي. نو الله پاک چې نو انسانان پیدا کړل او الله پاک مکه اسمانونه ټول سره پیدا کړل د هغه نه پس چې نو الله رب العزت اسمانونو ته د خپل شان مطابق چې نو هغه وختو او اسمانونو باندې ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات هغه پس بیا چې نو اسمانونه جوړ شول او بكل شيء عليم او الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. نو دا د سورې بقره رومبني آیتونه دي. رومبني دو رکو کې چې دینو د رومبني دو رکو کې په رومبني 15 آیتونو کې د سورې بقره چې کوم رومبني 15 آیتونه دي
په هغې کې الله رب العزت د مؤمنانو ذکر کړی دی. ورپسې په 2 آیاتونو کې بیا الله رب العزت د کافرانو ذکر کړی دی، او ورپسې په 14 آیاتونو کې بیا الله رب العزت د منافقانو ذکر کړی دی، او ورپسې رکوع کې بیا الله پاک مثالونه بیان کړی دي، او دغه شانته انسان ته یادګیرونه ورکړې ده چې انسان ته باندې ما دومره احسان وکړو، دومره فضل مهرباني وکړو، دومره کرم مهرباني وکړو چې ته ما د هیڅ نه وې او ما چې دی نو وجود مې درکړو، ته ما دنیا ته چې دی نو راولېږلې او تا نه ما چې دی نو یو ډېر لوی کار واغستو. نو انسان له پکار دا دی چې دی خپل ځان پېژني او په خپل چې دی نو په مال او اولاد خپل ارث باندې چې دی نو مونږ له پکار مونږ د دې خبرونو سبق دا پکار دی چې مونږ سم کوو د الله پاک چې باغ کې زمون خالص نیت چې دی نو هغه د الله پاک رضا وي، او کنه مونږ هر یو کار داسې کوو چې باغ کې د الله پاک رضا نه وي، د مونږ هم چې دی نو بیا دای خلکو سره بل خبره دا ده چې دروغ ویل، وعده خلافي کول او په امانت کې خیانت کول دا د منافقت یو ډېر لوی علامت دی. دا 3 علامتونه د منافقت دي. نو په دا 3 علامت باندې په یو کس کې نه یو علامت به کې وي، نو دا هم چې دی نو د منافقت علامت دی. د 3 وسونه یو ایسا هغه په انسان کې رااله، نو دا هم چې دی نو منافقت دی، او دی ته چې دی د منافقت درجه ویل کی او د منافقت درجه بولا ورکول کی. یو چې دی نو په مونږ یو خصوصیت داسې راغی چې هغه د منافقت سره تعلق ساتي، نو مونږ له پکار دادي چې مونږ هغه عادت ځان نه وباسو او هغه عادت چې دی نو هغه ځان نه ختم کړو. نو د منافقت دا یو څو علامات دي. الله دې موږ ټول دې چې دین وساتي، او الله دې موږ چې په خبره باندې عمل کول توفیق راکړي. نو دغه شان زمونږ دا دوره به چې دینو جاری وي، چونکې ډېر وخت شو د هغې د وجې نه مونږ ډېر زیات چې دینو شاړ شوي یو، او ډېر زیات چې دینو حالات هم خراب دي. مدارس هم بندي انشاءالله په 11 جولای باندې به چې دینو تقریبا 10 ورځې نن 1 جولای دی. نو پکار دا دی چې مونږ دې زما خو نشته چې کم ملګري داسې دي چې د هغوی وفاق دی، نو هغوی له پکار دا دی چې هغوی دې خپل وفاق لپاره تیاري وکړي، او دغه شانتې هغوی چې دي نو د خپل امتحان لپاره تیاري وکړي. او پکار هم دا دی چې څومره ملګري دي، خصوصا چې کوم زموږ ملګري دي، زما هغوی ته هم دا ګزارش دی چې خپل وخت قیمتي کړي او خپل وخت چې دی نو هغه ضایع کوي ما. او پکار دا دی چې مونږ باندې وختونه داسې را روان دي، داسې یو وخت را روان دی چې په هغې کې به خلکو ته زموږ ضرورت یې مونږ به کې نه یو. د هغې وجه به دا وي چې زمونږ به چې دی نو هغه مونږ به خپل وخت ضایع کړي. نو پکار دا چې مونږ د خپل وخت قیمتي ګو او خپل وخت چې دی نو مونږ ضایع کوو نه. او چې څومره کتابونه دي زمونږ مطالعې دي هغه ټول د مونږ په خپل ټایم باندې کوو، او خپل ټایم چې دی نو زیات تر مونږ کتابونه له ورکوو، ځکه نن سبا زمونږ د مطالعې ډېر زیات چې دی نو کمې دي. الله دې مونږ له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.